کتو ګلفخان شریف ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د خلکو سره کومک او مرسته کوي روانه ده. ګراني انتخاب ته رسېدلې ده. نن په ورسیزو کې اختر دی. ټولو ته چې کوم دی نو د لوی اختر ډېرې ډېرې مبارکۍ وایي او د خپل رب نه دغه دعا کوو چې خدای دې په دغه مسافرۍ کې دغه اختر په خوشحالو تېر کړي. سبا له دلته هم اختر دی. چا هم چې قربانۍ کړي خدای وس ورکړی په خپل چم ګاونډ کې ضرور په غریبانانو کې غوښه وویشي. کتونکو دغه زنانه راغلې ده او خپل فریاد یې وروړی دی، بیماره ده. څه وایې په دې باندې؟ زه بس دغه چې زه ډېره بیماره یم، پرون د هسپتال نه راجین شوې یم او بیماره هم ډېره زیاته یم. کور کې مې کوی نشته دی، کور کې مې اوبه نشته دی، کور کې راته بیټري هم نشته دی. بیټري خو درته نه راته بیخي شته دی نه چې ما ته یوه بیټري واخیستی شي، ما ته کور کې لږ سهولت جوړ شي. زما د علاج پیسې زما سره نشته چې زه ځان ته علاج وکړم. او سالم چې انا فرض پیسې راغستې دا جنۍ را سره راغله غریبه. ما ورته ویل مال ما سره لاړه شه ما بوځه او زه په یو مخ داخله او د پیسو دغه مې نشته دی چې زه پرې ځان له علاج وکړم. بله زه ډېره خراب یم، بیمار هم ډېره زیات یم او زوی مې ماشوم دی دومره. ته راته وایه زه یم تاسو راتلی شئ زما د کور نه ایډي هم کولی شئ زما د هر څه نه. ما ته کوي کور کې نشته دی، ما ته اوبه نشته دی، ما ته بیټري نشته دی، شمسۍ د شمسي وه خرابه شمسي د هغه هم کار نه کوي، پکې نه لګوي، پکې هم راته نشته کور کې، د یو شي درک هم راته نشته. بله زه بیماره یم ډېره. خاوند مې تقریبا دا 5 کاله وشو، شپږ بچي مې بس دغه د هغه ما نه بس بیل دي. یو صنف دال پنجاب کې اوسېږي او بل دغلته اوسېږي په قارون کې. زما پروا نه ساتي څوک. یو زوی ورسره دی. دا و چې دا اوبه راله څوک کوی راله وکړي او د کوی مسله راله حل کړي او ورسره چې کوم دی علاج راله څوک وکړي. دا افغانۍ خور چې کومه راغله خو د کلونو راسې دلته کې راځي او اوس بیا راغلې ده او دا بچي ځان سره راوستي دي چې یاره د بچو له چې کوم دی نو څوک راله څه واخلي. خو مونږ سره چې څونه څه وس دی نو هغه هم را وسه پورې چې کوم دی نو مونږ په پړو چې یو بوره وړه چې کوم دی دی له ورکو. دا بل ورځ هم راغلی وه. څه وې موږ خو رالو، موږ بچو ته مې لږ پیزار میزار جامې مامې واخلې او لکه دا مرسته موږ سره وکړي. سبا اختر ده او دغه زوی مې بیمار ده، موږ هم بیماران یو، څه نه لرو کور کې، څه دا رقم نه لګېږي. بله زه هم راغلي تاسو وړو ګوتۍ راکړه، اوس تاسو ووایئ چې څه نشته. هغه وړو ګوتۍ مارتوی لرئ که رایم کړه. الله یې سره ښه وکړي او زما افغانیانو وروڼو ته پاکستانیانو وروڼو ته زما درخواست ده موږ سره مرسته وکړي. ضرور خامخا زما 5 بچي دي، ما وس نه کېږي چې زه یې وساتمه. پیزار غواړي، جامې غواړي، اختر راغی، موږ خپله بیماران یا زوی مې ټي بي هم د بیمار ده، هم علاج غواړي. زه اوس تاسو ځای ته موږ رالو. اوړه څنګه استعمالوي؟ اوړه موږ داسې استعمالوو لکه دم کړي چیني سي څوک استعمالوي یا مالګه لږ لږ استعمالوو. بله څه تاسو راکړي دي هغه نن ورځې پورې ما سره دي. نور یو بل را سره مرسته کوي لکه تیاره ډوډۍ او ترکاري رالیږي کور ته راته، واړه مې ورځي او څو کوره دي هغوی را سره مرسته کوي. الله دې سره ښه وکړي. او زما بچي ورځي هغوی څو کوره دي پاکستانیان دي، هغوی زما بچو ته دا هغه ورکوي. کتونکو دغه د الفخان شریف ویلفیر فاونډیشن کار دی چې د کلونو راسې ده، یو کال نه 2 کال نه 3 دا 4م کال یې چې دلته کې مسلسل راځي. 5 بچي دي، خاوند دی خودکشي کړې ده، کور ته هم ورغلي، نقد هم ورکړی دي. وختي بعضې خلکو چې کوم دی داسې یو حرکت وکړو چې د دې غریبانانو د دې کونډو رونډو دې وخت کې زموږ دړه نه یو الله خبر دی چې زموږ په اړه څه تېرېږي چې د اختر ورځ ده او بچي راوستي یتیمان یو، دوی له کپړې وانهلي، دوی له پیزار وانخلي. دا ډېره ګرانه ده دا محسوسول او دا برداشت کول. خو بهرحال الله دې زموږ په حال هم رحم وکړي، الله دې چې کوم دی د دې غریبانانو په حال هم رحم وکړي، الله دې د دې حکمرانانو په زړه باندې د رحم اوبه توی کړي. په 2000 روپۍ باندې ګوتې وړه شو، په 2000 روپۍ باندې څوک یې والي؟ آیا تا ولې روزګار ډېر ورکړه؟ تا ورته پیسه ښه کړه؟ اخوا څه نشته د دې خوا ګراني چې کومه ده ورځ تر ورځه ښېږي. نو غریبانو ژوند ډېر ګران دی. یو وارې بیا دغه مسافرو ته په چا چې د ملک آباد دی خویاندې دي، وروڼه یې ټولو ته چې کوم دی د اختر مبارکي وایو. ډېره مننه.